ورحمت الله وبرکاته. موږ راغلي یو بارون کې فارم کې یو، نو خبره یې چې د دې بارون د فارم والي نه به تپوس کوو چې غواګانو ته ستنې فایدهناکې ډېرې که غوایه وله ورکول چې دا ښه ځکه نن سبا په دې 2025 کې خلکو ته پته نشته چې د ارټیفیشل انسیمینیشن یعنې د ستنې کولو څه فایدې دي. نو اول له دې نه تپوس کوو ستا د فارم چې تقریبا څومره ټایم وشو؟ شپږ کاله دې فارم وشو. مطلب دا چې شپږ کاله اکسپیرینس باندې به دا خبره کوي. ستا په لحاظ ستن کول صحیح که نه غوایه ورکول غواله صحیح؟ ستن کول صحیح دي. ستن کول صحیح دي. د دې څه وجوهات دي؟ د دې وجوهات دا دي چې ستن نسل یې ښیي، نسل یې ښیي، لکه جینیټک امپرومنټ پکې راځي. او بل دا شی دی چې د غوایي کار ګران هم دی، خرچه هم زیاته ده او لږ مشکلات پکې دي. دغه خبره ده. دوه خبرې شوې، لکه مطلب چې کاسټ افیکټیونس، مطلب دا چې ګران هم پرېوځي غوایه او ستنې ارزان هم پرېوځي او نسل هم ښیي. نور څه فایدې پکې ستا په ذهن کې؟ لکه مثال په تور باندې په ځینو غوایانو کې بیماریانې ډېرې زیاتې که نه، لکه طبق راغی یا چې دی نو نور دغه دانو والا بیماري راغله یا چې بله بیماري راغله، یا د دې نه علاوه چې دی نو لکه ټرایکوموناس ته، دغه شان کې ویبریوسس ته، کمپاینوبیکټر ده، بروسیلا ده، نور هم شي داسې بیماریانې کېدای شي. نو چې په کم فارم کې چې دی دا په کم غوایه کې دا بیماریانې نو هغه خو اټومیټیکلي ټرانسفر شوې که نه، نورو ټولو ته را ټرانسفر شوې. نو د دې په لحاظ دا درې خبرې دا ډېرې اهمې شوې. اوس به د دې بل ملګري نه تپوس کوو چې دا پکې څه وایي، ستا په لحاظ څه خبره ده، ستنې ښې دي که نه غوایه ورکول ښه دي؟ ستنې په دې وجه باندې ښې دي چې لکه دې سره نسل بدلېږي، یو پیره دوه وشي، ستن وینځن ته وشي یا دغه ته وشي، د هغې بچی یې ترانس راشي چې بچي ته یې بیا ستن وشي، نو د هغې مطلب دا چې لکه مکمل نسل پیاوړ شي. پیاوړ شي. نو د هغې یوه وجه دا چې لکه کومې غوا ته ستن وشي، پیاوړ ستن ورته وشي، نو په هغې کې شودن زیات وي، او بل دا ټایم دا شی چې لکه زاړه وخت ډېر زیات زاړه وخت ډېر زیات دی. مطلب دا چې لکه هغه خپل شوده کوي، مدن هم ډېر راکوي او نسل هم ښه شي. ګوره نسل چې دی دا ډېر ضروري څیز دی. ځینې خلک وایي که نه، وایي زموږ غوا چې ده نو بې نسله لږه ډره ده خو شوده ډېر کوي. نو شوده خو ډېر کوي خو په هغې کې نورې مانورې خبرې اکثر خلک پټوي بیا چې بې نسله یې نو اکثر لته وهي، یا چې بې نسله یې نو زاړه وخت نه کوي. زاړه وخت دې ته وایي چې لنګانه پورې بیا نه ودرېږي، چې 3 میاشتې تا له شوده درکړي بیا وچه شي. نو په داسې غوا به ته څه کوې؟ نو فایدهناکه خبره دا ده چې د نسل ښه نسل انتخاب وشي. نو ګورئ د ستنو کولو ډېرې زیاتې فایدې دي. داسې زه نه یم چې په حیثیت ډاکټر ما ته وایه یا بل ته وایه یا بل ته وایه، اوورال خبره ته دا کوم چې ګورئ امریکني نسلونه دي، اسټرالیا والي نسلونه دي، دغه شان نور هم په پاکستان کې هم ښه نسلونه دي. هغه نسلونه چې کله زموږ د دې علاقو د غواګانو څخه کراس شي، نو دې نه یې موږ له یو ښه څاروی موږ له راځي. لکه ته یو غوا ته ستن وکړې د هغې نه یو بچی راشي، د هغې قیمت 2000 وي، او یو غوا ته دې ستن وکړه او د هغې نه بچی راغی، د هغې قیمت په اولۍ ورځ باندې 50000 دی. نو کومه ښه شو؟ بچی خو یو شانتې راوړي که نه. نو د ښه نسل انتخاب وکړئ. نو غواګانو ته ستنې کول دا ډېره زیاته فایدهناکه خبره ده. د دې سره د غواګانو جینیټکس امپروو کېږي، دغه شانتې بیماریانو نه بچاو پکې راځي، دغه شانتې چې ارزانه پرېوځي او حفاظت پکې هم وي، ځکه ستن کول ډېر اسانه وي. غوایه ته نیول غوا په هغې کې ډېرې خبرې اترې دا ډېرې مسلې پکې راځي. او بل له ټول نه اهمه خبره چې د ټولو خبرو نه چول دی چې ریپروډکټیولي زموږ غوا ښه کېږي، زموږ نسل چې دی د علاقې نسل ښه کېږي، علاقې ته ښې غواګانې راځي. لکه مثال په طور باندې زموږ اچۍ غوا ده، نو اچۍ غوا خو 2 کیلو شوده کوي، نو دغه شان د دې په مقابله کې جرسي غوا ده. د جرسي غوا هم څومره خوراک کوي دومره اچۍ غوا هم خوراک کوي، که لږ شانتې داسې یوه شي 1 کیلو 2 هغه څه خبره نه وي. نو ښه خبره دا ده چې اچۍ غوا ته تاسو د جرسي نسل دا ستنې وکړئ، چې کله د هغې نه کله نسل لا شي، نو هغه نسل به چې کومه وي نو هغه به تاسو له د اچۍ غوا په نسبت باندې ډېر زیات شوده درکوي. نو دا یو څو خبرې وې نن موږ چې موږ د ارټیفیشل انسیمینیشن په غواګانو کې د دې متعلق دا موږ وکړئ. یو خبره پکې زه لازمي ګڼم چې کله هم تاسو غوا ته ستن وکړه یا مو له غوایه ورکړو چې سم وکړه، 3 میاشتې بعد د هغې نه فوري 3 میاشتې بعد خامخا ډاکټر راولئ، د خپله غوا چیک کوئ چې تاسو ته پته لګي چې زموږ غوا ته راستن کړل ده، د دې سره نه غوا زخمي کېږي، نه پکې بل څه چل کېږي. چې ډاکټر صحیح ډاکټري په سنډاسیانو باندې علاج مه کوئ، ښه برابر چې صحیح ډاکټري هغې ښه په قلاره په احتیاط باندې وګوري، نو هېڅ څه مسله پکې نه راځي. زموږ څخه الحمدلله په احمد ویټنري کلینک په رباط کې زموږ سره الټراساونډ سهولت هم موجود دی، چې د میاشتې نه سیوا وشو نو موږ په الټراساونډ باندې هم غواګانې بیا ګورو. نو هغه زموږ په الټراساونډ چې ګورو نو 1 میاشت ولې پکار وي، او چې کله عام ډاکټر په لاس باندې ګوري نو هغې بیا پکار ده چې 3 میاشتې کم از کم شوي ستاسو د غوا، نو 3 میاشتې بعد تاسو خپلې غواګانې خامخا په ډاکټر چیک کوئ. دا خبره به نه مه ګڼئ چې دا به زخمي شي یا به دا شي یا به دا شي، هېڅ پکې هېڅ څه مسله هم نه راځي. دا ټول وهمیات او داسې فالتو خبرې دي. نو خپلو غواګانو ته ښه نسلونو والا ستنې وکئ او ډېر شوده حاصل کړئ، په خپل بچو باندې وخورئ، په خپل ګاونډیانو باندې وخورئ. الله په امان.
السلام علیکم.